رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن یو خاص سچویشن یو خاص صورتحال دی او هغه دا دی چې په یک وخت فلسطین کې غوغا ده او په پاکستان کې غوغا ده او ناشنا خبره ده چې هوښیارو خلکو پوخا ویلو چې د فلسطین دا غم به پاکستان ته راځي. د هوښیار ډاکټر چې یي که نه دی چې د کلیویکل دی ته وایي چې دی د پاسه دلته کې چېرته غوټه وویني په چا په سټ داسې ګوري د اکثر دا ډاکټران دا غوټې ګوري نو وایي هلکه دا سیکنډري دی پرایمري به چېرته یي نو وایي فوکس یې ګوره کیدای شي په اینه کې کینسر یي کیدای شي چې په معده کې نو دغه رنګې چې کله په فلسطین کې دا کم واقعات شروع نو خيارو خلقو وی چې هر کله چین دا به د پاکستان ته به راځي او ډېرو خيار چې په مونږ کې تیر شوی دی نو اقبالو نه اقبال دا الفاظ ډېر عجیبه دي نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر نو نیل کا ساحل هلته دی او کاشغر دلته دی ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نو دا یو ډیره دلچسپه خبره ده چې هغه هلته کم چلو هغه اخر کار دلته شروع شو او بیا په پاکستان کې په 6 او 7 مئی د شپې چې انډیا کا معامله کړې ده په پاکستان باندې او بیګناه کسان چې پای کې زنانا ماشومان او د مولانا مسعود اظهر چې هغه یو ښه مجاهد دی دغه مدرسه او دغه جومات نړولې دی او دغه د کور زنانه چې پکې خویندې او خوریونه او د خور خاوند دا ټایپ خلق پکې شهیدان شوی دی په موریدکې کې شوی دی نو د هغې نه پس موږ ته پته ولګه چې واقعي هغه خبره خو هلته یوازې نه وه دلته سیکنډریز راورسېدل او اقبال نه علاوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه خبره ډېره پوخا کړې او تاسو باریان شئ وایي چې د الله رسول ویلي و چې دا دغه چې دی که نه د انډیا دې ته به هند وی نو د هند په باره کې هغه دا ویلي چې ما ته د هند د هندوستان نه چې کوم هوا راځي دا ما ته د ټول نه خوږه ده. د حضرت علی رضی الله عنه نه روایت دی اطیب الریح ریح ارض الهند د هندوستان نه ما ته خوږه هوا راځي. ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ ته ګوره بیا اقبال ته ګوره وایي چې هغه اقبال چې ویلو میری عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے. ګوره حدیث الفاظ ته ګوره چې د الله رسول وی چې ما ته ټنډي هوا د هندوستان نه راځي د هندوستان هوا ډېره خوږه ده په هغه ورځو کې هغه ته هندوستان یادو د هغې نه 1400 کاله پس او 1500 کاله پس هغه واقعه دلته شروع شوه نو هغه سړي ته اقبال وریاد شي چې هغه وی چې میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے. او د دې نه بله غټه دلچسپه خبره دا ده چې یو صحابي دی حضرت ابو هریره رضی الله عنه نو هغه وی ارمان کوي چې د هند غزا به شروع کیږي او د هند غزا چې شروع شي نو دا هغه الفاظو ته چې ګورې که نه او د اوسني حالت ته ګورې نو ځان به راته خوش قسمته خارجي شکر دی چې حضرت ابو هریره رضی الله عنه صحابي ہونے کے باوجود د کوم شي ارمان کړی هغه ارمان زه دلته پوره کولی شم نو هغه څه ویلو د هغه الفاظ ته ګوره وعدنا رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوة الهند د الله رسول زموږ سره وعده کړې وه چې د هند غزا به راځي نو په موږ راله په بله شپه فإن استشهدت كنت خيرا من الشهداء. حضرت ابو هریره وایي که زه پکې شهید شم نو زه به بهترین شهید یم او که فرض که وإن رجعت که زه بچ شومه دا د صحابي وینا ده دا داسې وړه خبره نه ده
فإن رجعت فأنا ابو هريره المحرر، زب هغه ابو هريره مچ هغه بیا ازادي. په دې وخت کې وسواله لکه دا د هند غزا چې د بھارت په جارحیت باندې شروع شوې ده او موږ د الله شکر ادا کوو چې د پاکستان فوج لا دفاعي ادارو لا خدای توفیق ورکو چې هغه وکړو چې ټوله دنیا وتاریانه ده. وایي چې دا رافیل طیاره چې ده د دې په باره کې خلق حیران دی چې د پاکستان پایلټانو د پاکستان میزایلو او هغه سيزونو چې هغه د پاکستان او د چین شریک میډ دي، یعنی د دې کې د یوازې د چین نه دي، د پاکستان د ساينسدانانو باغه مساعي او کوششونه پکې هم شامل دي. نو ته ویلی شي چې چین پاک میډ په هغې باندې یو داسې طیاره چې د هغې په باره کې دا وه چې هغه اډو چرته کې هم څوک نشي ویشتی، هغه چې کله ویشتې ده او تباه کړې ده. نو په مارکیټ کې په ټوله دنیا کې د رافیل طیارې قیمت را غورځېدلی دی او د هغې کمپني پریشانه ده. او په دنیا کې نیویارک ټایم یو غټ اخبار دی، هغه لیکلی دی چې ټوله دنیا د پاکستان فوجي صلاحیت ته او د پاکستان د میزایل صلاحیت ته حیران دی. نو حضرت ابو هريره رضی الله عنه وی چې کو زه پکې شهید شوم نو زه به بهترین شهید یم. نو د مسعود اظهر په جماعت کې چې شهیدان شوي دي او یا زمونږ کم فوجانو دا بچی چې شهیدان شوي دي بل ورځ یا کو نور څوک شهیدان شوي دي نو دا الحمدلله دا به افضل الشهداء. نو هغه ورځ چې هغې غوښته هغه موږ له خدای په مفتو کې راکړه افضل الشهداء. اکو فرض که خدای دې کی دا جنگ به موږ ګټو، موږ الله دې امداد نو موږ به وګټو، چې کله یې وګټو نو موږ به خدای محررن کی. ګوره هغې الفاظو ته ګوره، نو د امریکې نه به آزاد شو، د IMF نه به آزاد شو، د غلامۍ د ژوند نه به آزاد شو. ځکه د غلامۍ ژوند د الله خوښ نه وي، د الله چې کوم ژوند خوښ دی هغه ژوند خوښ دی چې ته آزاد او ته په خپله باندې د الله د دین دپاره کوشش کوې، څوک د لک رکاوټ نشي غورځولی. نو الفاظو د ابو هريره رضی الله عنه ته ګوره. بل د خوشحالۍ یو حدیث چې په هغې کې دی او ته به حیران شې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غلام دی هغه آزاد کړی چې آزاد کې دی ته مولا وي، آزاد کر د غلام، د هغه نوم دی ثعبان. نو هغه څه وایي رسول الله څه ویلو د الله رسول ویلو عصابتان من امتي، زما په امت کې دوه ګروهونه داسې دي احذرهم الله من النار چې خدای به د دوزخ نه خلاص کی. ورپسې بیا عصابة تغزو الهند، یو هغه ګروپ دی چې په هندوستان کې به غزا کوي. نو زمونږ کوم پایلټانو چې غزا کړې ده او زمونږ کوم فوجیانو چې قرباني ورکړې ده او زمونږ میزایل چې کم کار کړی دی نو د الله رسول ویلي چې دغه کسان به د جهنم نه بچي، الله دې موږ ټول د جهنم نه بچ کړي. او بیا ورپسې بل ویلې وعصابة تكون مع عیسی ابن مریم، او بل هغه ډله چې هغه د عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام په کوم ځای ته راکوزېږي؟ په شام کې، په دمشق کې، او هلته جنګ کوم ځای روان دی؟ هلته په غزه کې. دا خو ګاونډیان دي که نه، او دا ایټ ټایم دی. نو کومه خبره دا د صحیح حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره پوخا کړې وه، هغه اوس راله وی په تا باندې چې حمله وشوه او د شپې د پسې د 5 او د 6 او د 7 مئی په منځ کې د شپې په 12-1 بجې باندې جوماتونه ونړول. نو پاکستاني ته به څه کې؟ نو هوښیارو خلقو موږ ته چل ښوولی و. نو یو عالم دی چې د هغې عالم علم، د هغه جرأت، د هغه جوړوالی ټوله دنیا مني چې یاره دا سړی انتهایي جوړ عالم دی او هغه موږ ته چل ښیي. نو زه تاسو د هغه الفاظ وامه او تاسو دې ته ګورئ چې پاکستان له څه پکار و. الحمدلله چې څه پکار و هغه یې وکړل. نو سوئی تمام فقہا اس پر متفق ہے کہ جب مسلمان کے ملک پر حملہ ہوتا ہے تو یہ ہر فرد پر جہاد لازم ہو جاتی ہے، نماز اور روزے کی طرح فرض عین ہے. چې کله ستا په ملک حمله وشي بغیر د څه وجې نه ستا جومات ونړولی شي، بغیر د څه وجې نه ستا بچي چڼي او طالبان شهیدان کړی شي، نو بیا پتا باندې جهاد داسې فرض دی لکه څنګه چې منځ او روژه د باندې فرض ده. دا دغه الفاظ دي. ورپسې څه وایي؟ وایي تمام فقہا اس پر منتفق ہے. بیا وایي ایمان کی صداقت کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ آپ جان و مال کپانے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے. نو الحمدلله زمونږ فوج زمونږ عوام تیار دي. وی دا واحد عمل دی چې په بهاولپور کې دا ډز شوی او د بهاولپور زما یو ملګری دی هغه د شپې په 1 بجه باندې الله دې خوشحاله کړي په 1 شپې باندې دغه وکړو او سبا بیا وکړو ویلاګ او په هغې کې هغه دا ووی چې زه حیران یم چې زمونږ د ډېرو کمزورو باوجود د بهاولپور خلق ډرې خو یې نه دي
په هغې خوف نشته. او چې کله په یو قوم خوف نه ډري بادري، دا د خلق هم خوښي، دا د خالق هم خوښي. بې غیرته سړی نه د خالق خوښي نه د مخلوق خوښي. نو د پاکستانی قوم دا یوه خبره چې هغوی نه ډرو، بهادرو، او خصوصا د باولپور خلق چې هغوی په چهرو باندې د پریشانۍ یا د یرې څه اثار چا نه دي لیدلي. نو دا زما ستا لپاره خبره ده. هغه وایي آپ کی صداقت کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ آپ جان و مال کپانے کے لیے تیار ہے یا نہیں. جو شخص اس وقت بھی جہاد سے جی چرائے وہ اپنے ایمان کا خیر منائے. دا دغه الفاظ دي. او هغه عالم به تاسو بیا په خپله معلوموئ چې دا به څوک و چې هغه دومره سختې کلکې خبرې کړي. ورپسې بیا وایي تبوک سے جنہوں نے جی چرایا تھا. ګوره وایي دا اوس نه دی، دا غزوه هند نه دی، دا غزوه فلسطین نه دی. آج غزوه هند ہے، کل غزوه تبوک تھا. آج غزوه فلسطین ہے، کل غزوه احد تھا. اور اس میں اب اپاغ وقت سو کو آغا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اس وقت وہ تھا. اور آج بھی بہت سے عبداللہ ابن ابی ہیں، وہ کہتے ہیں امن چاہیے، ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، ہمیں سر جھکا کر جینا چاہیے، سر اٹھا کر جینا نہیں چاہیے. نو چې پاغه وخت عبداللہ ابن ابی و، اوس د عبداللہ ابن ابی ډېر شی ملګري اوس هم دي. پاغه وخت کې تبوک غزاله چې کوم کسان شاته پاتې شو، نو الله په څومره خپاو د هغې خلقونه. هغه الفاظ د الله چې خپل پیغمبر ته څه وایي، عفا الله عنک لما اذنت لهم. پیغمبره خدای دې تا ته معافي وکړي، دا دې ولې دې ته اجازت ورکړو؟ یعنې اول یې معاف کو، په خپل پیغمبر مین دی. بیا یې زورنې الفاظ وایي لما اذنت لهم، تا ورته ولې اجازت ورکړو؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا. د رښتینو د دروغونو جنو به پته څنګه لګي؟ په تا ته به الو پته لګېدلې وه چې تا دې له اجازت نه یې ورکړې، نو تا ته به صدقو و تعلم الکاذبین او د دروغجنو پته لګېدلې وه. وایي که فرض کړه ستا په ملک باندې په باولپور حمله وشي، ستا د مریدکۍ دغه تباه شي، ته پې غلی کښېنې سر ښکته کې، نو دا سر ښکته کړی په دې د ویسټ بینک والا نه دي، د هغې د مشر چې محمود عباس د دې ملګرو دومره سر ښکته کړی چې بلو په اسرائیل کې اور لګېدلی و. نو ده ورته لکۍ والا لاړ وې موږ دله اور مړو. او وی د دې سره په دې معاهده ده چې موږ زموږ فوجیان راشي، لکه اسرائیلي فوجي راشي، نو ستا فوجي چې دی به لاول په ځمکه سملي یا به دیوال ته شا کوي چې زما فوجي نه تېر شوی، نو هغه به ګوره دې خوا نه ګوري. دغه بې غیرتۍ نه، نو دې وجې نه وایي چې د دې بې غیرتۍ د غیرت جنګي. نو وایي چې کوم غلام چې شي، نو ته خو د الله دین غالب کړې، نو د الله دین خو د غلامۍ په ځمکه کې نه غالب کېږي. نو جو اللہ کا دین کس طرح نافذ کرے گا؟ غلام ملک تو دارالاسلام نہیں بن سکتا. نو بیا وی جو اپنی جان کی خیر منائے اور فریضہ دفاع سے جی چرائے وہ اپنی ایمان کی خیر منائے. نو الحمدللہ ډیره د خوشحالۍ خبره دا وه چې ټوله دنیا اوس په دې ده چې د پاکستان 3 خوبۍ دي. نمبر 1 دې سره اټمي ټیکنالوژي ده. نمبر 2 د دې سره ښکلي میزایل دي، دا په دې څو ورځې کې خلقو ټولې دنیا ته ثابته شوه. او نمبر 3 د دې سره بهترین فوج دی، او په بهترین فوج کې بیا وایي چې بهترین فضایي فوج فضاییه چې ده د دې کوم ایرفورس چې دی هغې چونکې په سیاست کې اډویسا اغستې نه ده، نو هغه پاک ساک پروفیشنل دي، او هغې هغه وکړه چې هغه اډو چا کړي نه دي، او ټوله دنیا ورته اړتیا نه ده، او ټول امت هغې ته دعا کوي. وہی چې په 57 اسلامی ممالک دی، کسی میں بھی دانت نہیں ہے، سب کے دانت نکلے ہوئے ہیں ماں سوائے پاکستان کے کہ اس کے دانت ہے. نو چونکہ ردت دانت تھی، نو په 67 کې بن گوریان دغه وزیر اعظم د اسرائیل هغه ویلو چې ہمارا اصل دشمن پاکستان ہے. په 2025 کې نتنیاهو هم هغه ټکی وی، هغه خبره ثابته شوه چې کومې ډرون راغلی و او هغه ډرون دی وویشتلې، هغه ټولې اسرائیل میډ وې. نو ته ویلی شي چې دا یوازې دا خلق نه دی، د دې شاته اسرائیل دی، او د اسرائیل شاته ټرمپ دی. نو الکفر ملت واحد. نو په قرآن کې چې واحدتون، په قرآن کې چې کوم ټکی و چې لن ترضا عنک اليهودا ولن نسوارا، که ته هسې لیونی شوی، که ته وایي چې دا به زما خپل شي، دا ستا نشي خپلی دی، واقعي هغه زما ستا خپل نه دی، هغې ثابته شوه. او زمونږ عوامو ته او خواصو ته ټولو ته پته ولګېده چې واقعي دغه زمونږ دشمنان دي، دا ابلیسي اتحاد دی. دی ابلیسي اتحاد هلته کې هغوی تنګ کړل، اوس راغلي دي ما تا تنګوي. نو ما تا ته وایي چې ګوره د دې نه یریږه مو،
بزدله کېږه مو ځکه د الله چې کوم خلق بدی شي یو هغه خلق دی چې هغې سر نه اوچتوي نو څه ورته وایي مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله تاسو باندې څه شوي دي تاسو ما دې له پیدا کړي یې نو تا ته څه چلو شي چې ته د الله په لار کې د قتال وکړې نو شهید بشې نو چې په دستونو مرې په الټو مرې نه دی نه شهادت ښه نه دی نو د دستونو مرګ ستا خوښ دی نه به څه شي خو لږې ورځې پس به یې که نه نو هغه ورته وایي چې لا تنفرو فی الحر دی به تاسو لکه ګرمي د بار ته مه وځه نو یې تلې ونې قل نار جهنم اشد حرا تلې ونې شی خو نه هلته کې خو اشد حرا بل موجود دی نو کم خلق چې هغه تختی هغه خلق د الله نه خوښ هغې له خدای سزاګانې مقرر کړي دي د دې دپاره وایي چې د غزا دا جنګ چې دی دا په 13,000 کالو کې د یو سکالر وینا دا د موسی علیه السلام نه راوله ترې خبرې دا واحد جنگ دی چې د دې نه څوک تښتېدلی نه دي له اینې دا هغه غزه وه چې په هغې اسرائیل باندې حمله وکړه او اسرائیل و جوابي حمله کوله په دغه کې په اکتوبر 23 اکتوبر کې چې شروع شو نو د ټولو هوښیارو خلقو چې ځان ته هوښیار وي او هغې ایمان والا خلقو په مسلمانانو مینو هغه هم دا خیال چې په 10-15 ورځې کې به دا غزه خالی شي او دا ټول به شهیدان شي او څوک به وزغلي خو په 5,000 سال کې دا واحد مثال دی چې د غزه نه یو کس هم لا نه تښتېدلی خو هغه ټرمپ ورته وایي چې وځئ موږ دله په فلاني ځای کې ځای درکوو هغه وایي نه وځو دا وران کورونه زموږ خوښ دي نو په هغې ورانو ملبو ناست دي دومره ایماني قوت او دومره ایماني حالت دا لا چا نه وښولی څنګه چې د غزې مجاهدینو خو او تر اوسه پورې یو کس چې دین یې تختولی دی یا د دین یې ابسکنډ کړی دی هغه یو کس هم اسرائیل را آزاد نه کړو ډېر شی ماشومان یې ووژلل ډېر شی ښځې ووژلې خو لیکن په دې کې یو کس په دې کې مقابل دغه نه شو کامیاب نه شو او بیا وی چې کوم شی چې دی دا د کار دی که نه نو دا دومره د کار دی چې وایي من قاتل فی سبیل الله فوق ناقة فقد وجبت له الجنه ناقه دې ته وایي چې ته دغه میخه لوشې که نه او د هغې یو تیر ولوشې دا بل زر لوشې ځکه بیا پی تختی نو په دې دوران کې دومره سات کوم چا جهاد وکړو خدای به جنت ته داخل کړي دا خو لکه فریکشنز منټس دي که نه نو الله وایي چې د یو منټ خواوشا چا وکړو بیا ورته وایي حرمت عین علی النار سحرت فی سبیل الله د الله په لار کې چې کومې سترګې دغه دي تاسو د خپلو ارمي والو د خپلو افسرانو د سترګو ته ګورئ نو هغه د بېخوابۍ د وجې نه پته یې لګي چې دی خوب نه دی کړی او هغه چې تا ته بیان جاري کوي ته پوه چې 2 ورځو نه اوده نه دی نو د الله رسول وایي کوم سړی چې بېوده پاتې شو بلکې هغه یو وي بېوده کېږئ مه موږ نن ټوله شپه نه اوده کېږو نو هغه نه اوده کېدل چې څوک نه اوده کېږي نو هغه د حرمت عین علی النار دغه په دغه باندې په جهنم باندې دغه چې دا حرام ده دا حرام ده نو خدای پاک بوله دلته عزت ورکو هلته بوله جنت ورکي او بیا وایي چې کم کسان دي چې نارات یې لکه املا مې خوږېږي زه جوړ نه یم زه نشم تللی نو هغه ته څه وایي اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض تاسو ته چې سړی وایي چې ځئ چې ځو نو ته وایي یاره زما په ملا درد دی نو بیا وایي یاره سټ مې له خوږېږي نو بیا څه وایي په پښتو کې وایي ډډې مې نه لګي اثاقلتم الی الارض یاره وایي بالغ به نه زه سملم دا بالغ ولا خلق چې دی که نه دا الله ته ښه معلوم دی نو وایي ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره ستاسو څه خیال دی تاسو د دنیا دا ژوند خوښ دی چې ستاسو دنیا خوښ دی نو فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرة الا قلیل دا د دنیا ژوند ګوره ډېر لږ دی دا مشرف چې بېغیرتي کوله نو اوس کم دی وما چا وی چا به مري دا ټول خلق دا مجاهدین ژوندي دي او مشرف نشته نو په افغانستان کې یو مجاهدو نو هغه دې دغه را ایسار کړو امریکندیانو واخی نو هغه مجاهد پټ پټ سوی نو د امریکن دی ورته وایي دا ته څه وایي وایي زه خپل رب ته سوال کوم چې خدای مې ستا نه خلاص کړي هغه وایي ستا خدای دې اوس راشي ما دې ستا نه خلاص کړي نو خو هغه جوی واخو خو پاتې شوتې نو هغه مجاهد بله ورځ آزاد شوی دی ګونتامه به ته به بولې نه چې آزاد شوی نو هغه پریس کانفرنس وکړو وایي کوم سړي چې زه والی وم ما ته یې وایي چې ستا خدای دې تا آزاد کړي زما خدای زه آزاد کړی یم خو ژوندی نه راپاتې شي چې ما ویلي که مردار شوی نو بس ځان نه ځان دې خبر کړي ملګري دې ځان خبر کړي نو هغه ورته وایي لو کانو عندنا ما ماتو
کو دې زمونږ سره وای دې به نه مړه شوي نو د مرګ نه چې ځان نشي بچ کولی کال پس خو به خامخا مرې که نه په 2025 کې ته شهید شي او په 2030 کې به مرې نو هغه مرګ نه دا شهادت ښه نه دی نو دی وجه نه قرآن په دې باندې زور کوي چې یاره تاسو چې یې که نه وایي چې دا جهاد دومره ضروري و چې د حضرت علی رضی الله عنه یو نوسی دی د هغه نوم علي نوم دی د حضرت امام حسین زوی دی هغه وایي کنا نعلم مغازي النبي کما نعلم سورة من القرآن څنګه چې موږ د قرآن سورتونه یادو موږ خو د قرآن سورتونه یادو صرف هغه وایي موږ به د جهاد طریقې هم داسې زده کولې لکه څنګه چې اوس نن سبا تاسو قرآن زده کوئ نو دا جهاد دومره زو وذروة سنامه الجهاد وی چې د دې دغه چې دی د دین د دې ویښ کلمه وه د دې د غټ خوب چې دی لکه څنګه چې په اوښ باندې خوب ښکلی ښکاري دغه شان ښکلی الو ښکاري چې په دې کې جهادي نو غټه د خوشحالۍ خبره دا ده چې پاکستاني فوج بیګا چې کوم دغه کړی دی نو د هغې نوم یې څه ایښی دی بنیان مرصوص ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله كأنهم بنیان مرصوص نه الله دې بنیان مرصوص ثابت کی او د دې دا ډایورشن او د خپل دین ته چې د دې ویره دې فوج ناره سوا ایمان تنظیم اتحاد او جهاد کنه جهاد فی سبیل الله نو هغه جهاد فی سبیل الله وای تاسو څه کوئ ته دغه مخالفونو ته ووایه ان هل تربصون بنا الا احدى الحسنین موږ د مجاهدین فوجیان چې یو موږ سره خو به یو خطا څه وکړي یا به موږ ووژنه جو شهیدان بشو یا به موږ پاتې شو جو غازیان بشو خو موږ څه کوو ونحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بأیدینا یا به زموږ په لاس تاسو وال خورئ دا څومره کسان چې زموږ د لاسه پر اپیل تیاره کې یا ساس به کشي دا زموږ په لاس ته بې عزته کړی یا به الله تعالی تاسو له خدای بیا عذاب درکوي نو تاسو خو په هر لحاظ سره ناکامه یې او الحمدلله موږ په هر لحاظ سره کامیاب یو دې وجې نه وایي چې داسې صورتحال پېښ شي نو تختې به نه لکه څنګه چې هغه عالم هغه تقریر ما تاسو ته وویې چې هغه دا ویلو چې دا په تاسو داسې فرض دي لکه څنګه چې په تاسې مونځ فرض دی او بیا دا ویلو چې د دې درې قسمه خلق یو هغه خلق چې هغه جهاد له تلی شي لکه اوس فرض کا په غزوه هند کې والا هغه غزوه هند چې هغې ته ابو هريره رضی الله عنه زیرېدو اما الله خدای پاک په مفتو کې راکړه نو زه به خوشحالېږم نه چې 1500 سال پهلې ماته میلاو شوه نو هغه کسان چې هغه د بهاولپور کسان دي او هغه کسان چې هغه په بارډر باندې دي د کشمیر کسان دي هغه کسان چې د لاهور کسان دي نو هغې بالفعل پای کې حصه والي او هغې ته حصه اخیستل اساني هغه کسان چې هغه لري نو هغه ورته دوام کوي هغه وله ایډ هم لیږي هغه وایي د الخدمت تمام امبولینس فری کوي چې هغه هلته ورسي خدمت یې وکړي او هغه کسان چې هغه شته نشي شته تللی نشي یا کمزوري یا ورسره پیسې نه نو ترا اعینهم تفیض من الدمع د هغو په سترګو کې اوښي دا ډېر قیمتي خلق دی او د ټولو نه بدقسمته خلق هغه خلق دی چې په مجاهدینو پورې خاندي او مذاق یې کوي دا د دنیا د ټول نه لاندې خلق دی دا بزدل هم دی او دا بې غیرت هم دی دې وجې نه چې کله جهاد شروع شو نو زما ستا لپاره یو څو ضروري خبرې دي چې دا به د قرآن نه په ذهن کې اخلو نمبر 1 خبره دا ده چې تختو به نه ولې اذا لقیتم الذین کفروا فلا تولوهم الادبار نو زمونږ مجاهدینو ته زمونږ فوجیانو ته زمونږ فضاییې ته د الله د طرف نه په صورت انفال کې 15 نمبر آیات دی چې مخامخ شئ نو تختې به نه او که څوک وتښتېد نو الله ته څومره خفه دی ومن یولهم دبره یو خو په چل کې ته تښتېدې ته متحرفا او متحیزا وي یو دا دی چې نه په چل کې نه ته بې غیرتي دې وکړه کور ته راوتښتېدې چې جان بچاو او روټي بہت والا ہے نو فقط باؤ بغضب من الله دا خلق د خدای په غضب کې اخته شو ومأواهم جهنم د دې سړي جهنم بځایي او بیا سوی وبئس المصير ډېر خراب ځای دی نو تختو بنا دی وجه نه چې کومې غټې ګناهونه دي نو هغې ته یو اتقوا 7 الموبقات حدیث دی چې تاسو د هغې 7 څیزونو نه ځان ساتئ نو یو پکې دی وتولي یوم الزحف نو چې کم خلق په فرنټ باندې هغه چې شاته کېږي د نورو حوصلې غورځېږي نو هغه خلقو له پکار دي چې د تېښتې تصور د ذهن نه وباسي دویم نمبر کار چې صورت انفال موږ ته ښیي هغه دا ده چې په دې وخت کې به ټول توکل په الله کوو ګوره الله څه ویلي وما رمیته اذ رمیته دا تا نږدې ویشتی کله چې تا ویشتی موږ خپل پایلټ ته وایو چې تا نږدې ویشتی ولکن الله رما
دا خدای ویشته دی. ځکه دغه چې دی د بھارت د انډیا دا دعوه وه چې زه بل د دنیا غټ قوت یم، زه د ټولو نه په آی ټي کې ایډوانس یم، د اسرائیل غټ قوت ورسره ملګری دی، خو ستا سره الله ملګری و. نو وما رمیته اذ رمیته، تا نه دی ویشتی مګر تا او بل ورته څه وایي، هغې ورته ویلي وو چې تاسو چې دي ولکن الله قتلهم، دا تا چې وجلي تا نه دي. نو زمونږ ټولو ملګرو له پکار دی چې موږ هره خبره په الله پسې لیکو، په الله توکل کوو چې بس خو جو الله وکړه. نو زمونږ جاز چې ورغی په سکندونو کې الله هغه کار وکړو. نو د دې وجې نه چې کوم د رافیل طیاره چې ټوله دنیا ورته حیرانه ده، موږ په ځای دی چې په ځان ورواړو، موږ به په الله ورواړو او د الله شکر به ادا کړو، ځکه چې الله ویلی دي چې دا ستانه زه سره ولې وایي ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. ته چې دا جنګ کې او د دغه دارالعلوم بدل اخلي او د دغه طالب بدل اخلي او د دغه ملک د بېعزتۍ بدل اخلي، الله وایي دا داسې ما سره چې امداد کوي. ان تنصروا الله، دا ته د خدای امداد کوي، نو ینصرکم نه الله بستا امداد کوي. نو توکل دویم نمبر دی. دریم نمبر کار چې زموږ مجاهدینو له پکار دی هغه دا چې چرته د جهاد په دوران کې ته الله ير نشي. نو ځکه الله دلته کې وایي چې اذا لقیتم الذین فئة، اذا لقیتم فئة فاتقوا، یو خو تقوا اختیار کوي، واذکروا الله کثیرا، خدای به ډیر زیات یادوي. این موز به په حالت کې کوي، دې ته صلات خوف وایي، او سوی به د خدای نه به یریږئ. نو په دغه وخت کې به ډم هم نه ګډوئ. نو یو تاره لکه د بونیر انتظامیه هغه دوپړی وخي، د زمونږ د وزیر اعظم ټبر هم په جیل کې ده، د سابق وزیر اعظم په خپل هم په جیل کې دی. نو موږ پې خفه یو. نو چې ته پې خفه یې نو بیا دلته دوپړی ولې وخې؟ اینه چې یو طرف ته دوپړی وخې یو طرف ته پې ته خفه یې، نو خو نه یې خفه پې که نه. ایو دا چې په فلسطین کې جهاد دی او ستا په بارډر باندې هم جهاد دی او ته دلته خلق ګډی وی څه دی بونیر ګل د نمیرو. نو یا خو په دوپړو خدای خوشحالیږي، نه که ستا دا خیال چې په دوپړو خدای خوشحالیږي جو ډېر زیات بیوقوفه او احمق او جاهل. که ته وایې چې خفه کېږي پې خو زه به یې وخم، نو بیا پته نه لګي چې ته په ما نه خفه، ته په فلسطین نه خفه، او ته په خپل عمران خان دغه په ټبر نه خفه، او دلته کې یو مجاهد بله ورځ په دای کې شهید شي په شهیده سر کې، د هغې لا 3 ورځې نه دي شوي، نو ته په هغه نه خفه چې ته په چا خفه کېږي. نو دې وجې نه وایي واذکروا الله کثیرا، چې په دغه جنګ کې هم الله ډېر یادوي، لعلکم تفلحون، تاسو ته فلاح کامیابی اصلي میلاو شي. او بیا دا چېرته په آپس کې اختلافات جوړ نه کوي چې دا پنجابی دی دا پښتون دی، وایي پښتنو له پکې څه نه دی اخیستل پکار، نه دا چېرته ونه کوي. نو څه وایي ولا تنازعو، په آپس کې جګړې ونه کوي، فتفشلو، نو ارتاو بشئ، وتصحب ریحکم، او روب بند ختم شي، وصبرو، ټینګ پاتې شئ. د مجاهدینو دپاره بله خبره دا ده چې ټینګ به پاتې کېږي، په آپس کې به ګروه بندي نه کوي او جګړې به نه کوي. او بیا آخري خبره په دې سلسله کې چې موږ ته ویلې ده هغه دا ده چې واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. وی قوه څه ته وایي؟ خدای پاک وایي چې قوه تیار کړئ. وی قوه څه ته وایي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم القوة الرمی، ویشتو ته قوت وایي. مطلب چې میزایل تیار کړئ، بم تیار کړئ، کالتوس تیار کړئ چې هغه کوم شی چې ویشته شي. نو اعدوا لهم ما استطعتم. نو تر اوسه پورې چې میزایل ټیکنالوژي خدای پاک موږ له کومه راکړې ده چې دا نور هم ترقي وکړي او دا ټوله دنیا کې د اسلامي انقلاب په ټوله دنیا کې یا د مسلمان فتحه چې د ټول امت فکر دی ته دی هغه پیشنګویي چې دا د دې ځای نه به فوجونه ځي د عیسی علیه السلام او د مهدي ملګرتیا به کوي او هلته به جنډه لګوي چې دا رښتیا ثابت شي او زموږ د لاسه وشي. زموږ دپاره به دا لوی د خیر خبره او بله د عامو خلقو دپاره دا یو درخواست دی چې هغه په خپلو دعاګانو کې فلسطین او غزوه هند ير نه کی. او ښه خبره دا ده چې د هر سار مانځه نه پس د ماښام د مانځه نه پس کم از کم 2 پیرې دا دعا وایي. دا زوام تاسو را سره ووایئ اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. اللهم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. چې دا دعا د نه یېره نشي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنګ بدر کې ټوله شپه دعاګانې کړې وې. حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وې حسبک یا رسول الله، بس ته دا پوره و دا پوره وه چې د الله رسول دعاګانې کولې نه ما ته خو به کوو چې خدای پاک زموږ د غزوه هند په فتح کې بدل کی
او د فلسطین د آزادېدو یو باعث جوړ شي. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.